بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ما محترمو تقریرونه د مو مشرانو تفصیل سره عرض کړو. صرف دوره خبره عرض کوم چې ته خپل کور ته یو څوکیدار ونیسې، په هغه باندې د تا دا اعتماد او بروسه وي چې دا به د ما تحفظ کوي، د ما د کور خیل بساتي، ما عزت باندې څوک ډاکا وانه چي. که چیرې دغه څوکیدار بار غلو سره میلاو شي، بدکارو خلکو سره میلاو شي، اغیارو سره میلاو شي او اغیارو په ذریعې سره تا کور کې دارنه وځي ډاکا اچوي، تا په ناموس هم حمله کوي، تا کور نام غلا کوي، نو تاسو په ایمان ویایئ. دکې غټ بی ایمانه انسان هغه غل ده که غټ بی ایمانه کس دغه چوکیدار ده. دغه چوکیدار ده. موجوده حکمران، موجوده ججان، موجوده افسران دا مو د ملک پاکستان وطن عزیز چوکیدار ګڼلي، دا مو د اسلام محافظین ګڼلي. دې وجې دغو خلکو ته عوام اوټ ویر کړی، خپل ذمہداري مقرر کړی. دې دپاره څه دا به د عقیدې تحفظ ختم نبوت پیرا کوي، دا به د پاکستان جنگ لړاوی، د مسلمانانو خیرخوا به وي. نن دغه حکمران، نن دغه ججان، نن دغه افسران قادیانینو سره میلاو شو، یهود او نصوارو سره میلاو شو، د اسلام بیخکونی وکړه، عقیده تحفظ ختم نبوت باندې ډاکا واچوله، ناموس صحابه کرام یې پامال کړو. نو میایي چې قادیانینو، یهود او نصواراونه غټ د ملک پاکستان د اسلام د عقیده تحفظ ختم نبوت او د ناموس صحابه کرامو دشمنان، موجوده ججان، موجوده افسران، موجوده حکمرانان دي. زنده‌باد 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 زنده‌باد. غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے. اللہ اکبر. ما محترمو، مو د انډیا ژړو، مو د برما ژړو، مو د فرانس و بار ممالک ژړو چې هغه مسجدونه شهیدان شو، ایران ژړو چې علمای شهیدان کړو، اغیار ژړو چې د حضور صلی الله علیه وسلم شان اقدس کی ګستاخی کوي. ته هغه ژړی خپل لستوڼي مار تا ته ولې نه ښکاري؟ ډیوې لاندې تیره ده. هغو خلکو خلاف مو آواز اوچتو. دغه غدار حکمران ملک پاکستان وطن عزیز کې 19 مسجدونه یوې میاشتې کې شهیدان کړو. د ده دغه سلسله ظلم بربریت په ده باندې د ده سینه یخه نه شوه، مسلسل د ده دا سلسله جاری ده. اوس یای په کراچۍ کې مدني مسجد که مدینه مسجد 15 شپېږ چته مدینه مسجد دا به شهید کوو. ولې شهید کوي؟ پارک په جوړو. دا غیر قانوني سرکري ځمکې باندې جوړ شوی. زه تا نه دا تپوس کوم، سرکري ځمکې باندې سکول جوړېدل شي، سرکري ځمکې باندې تڼا جوړېدل شي، سرکري ځمکې باندې عدالت جوړېدل شي، سرکري ځمکې باندې کالج او هسپتال جوړېدل شي، سرکري ځمکې باندې مسجد جوړېدل شي که نه شي جوړېدل؟ په سرکري ځمکې باندې ته ماته منترې جوړوي، مسجدونه شهیدان کوي، مندرونه آبادوي. دا خو ته د خپل کفر اظهار کوي. دا یاد ساتئ ما محترمو، جمعې مانځه کې میم خبره وکړه، مو اول مسلمانان یو، اول د حضور صلی الله علیه وسلم عاشقان یو، اول د صحابه کرامو عاشقان یو، هغه نه پس سیاسي کارکنان یو. که د چا لیډر ملک سره غداری کوي، صحابه کرامو سره غداری کوي، ناموس رسالت سره غداری کوي، د اسلام مذاق بڑاوي، نو موږ د شاندې لیډر ته عملي طور باندې جواب ورکوو چې مو اول د نبي علیه السلام عاشقان یو، د تا په لیډرۍ باندې مو هزارها بار لعنت یایو. نو ما محترمو دغې موقع باندې دې ته مه ګوره چې د ما لیډر څوک ده، دا ګوره چې د دا کوم کار کړی، دا د اسلام مطابق ته
کوم شي دپاره ما دا مقرر کړی د سره ما د محبت اظهار کړی آیا دا ما د محبت ما د ایمان ترجمانی کوي که نه کوي روزانه د مو په ملک کې د نبي علیه الصلاة والسلام توهین کیږي د صحابه کرامو توهین کیږي مسجدونه مدرسې شهیدان کیږي اندوانو عبادت خانې د سکانو عبادت خانې یهود و نسوارو مذهب عقایدو ته ترویج ورکولی کیږي څومره پورې به موږ بار ملکونو خلاف فریاد کوو ژړا به کوو دا خپل بدبخت منافق مو تاسو نه هیر دي نو موږ مشران دا یی قانون لاس کې نه خلو ګستاخ رسول وي قانون ته حواله کا بار بار مو عرض کړی خو که تا قانون آغا وي څه آسیا ملعونه غونته ګستاخه ته رهایي ورکوي بیا مو دغې موقع باندې ګستاخ قانون ته حواله کول د عشق رسول سره غداري کول دي صحابه سره غداري کول ده روزانه د صحابه کرامو کل کر توهین کیږي زه بې دا وایم چې دو خلکو سره اتفاق اتحاد اسلام د امن درس ورکوي او غدار بی ایمانا زه تا ته دا خبره عرض کوم تا مور ته د یو کس زیره وکړي تا پلار ته د یو کس زیره وکړي زه به تا ته وایم چې راشه ته نن د اتفاق و د امن درس ویرګه هغه ټیم ته ټوپک راخلي د نبي علیه الصلاة والسلام خبره راشي ته ما ته امن اتفاق اتحاد درس راکوي خپل ذات متعلق اتفاق اتحاد کوه دا یاد ساتئ نبی علیه الصلاة والسلام خپل ذات اقدس دپاره ټول خلک یې معاف کړي جاني دشمنان یې معاف کړي خو چې کومو خلکو عقیدې تحفظ ختم نبوت باندې حمله کړي که هغه طلیحه اسدي و که هغه اسود انسي و که هغه مسیلمه کذاب و هغه یې نه ده معاف کړې هغه یې تختیدار ته خېجولی نو مویل کوم کس ګستاخ وي څه قانون د آیین مطابق هغه خلاف حرکت کې نه رسي نو انشاءالله مو په خپله باندې ناموس صحابه و ناموس عظمت ناموس رسول و عقیده تحفظ ختم نبوت مطابق مو په خپله باندې انشاءالله انتقام اخیستل شو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین